یقینا نن د سی پیک د پروجیکټسو هغه کې د نوو پرمختګونو د نوو ډیولپمنټسو د اډوانسمنټسو خبرې به له تاسو سره په مرحله وار په مختلفو برخو کې له تاسو سره شریکو. یقینا سی پیک چاینا پاکستان اکانومیک کاریډور دا هغه بازی بدلونکې یا هغه گیم چینجر دهلیز او پروجیکټ دی چې په دې خطه کې د 21st سنچري د میگا پروجیکټونو په یو اولنۍ لړۍ کې د دې شمار راځي. سی پیک چې کله موږ ودی په مختلفو اړخونو باندې په مختلفو ډایمنشنز باندې له تاسو سره خبرې شدو نو تاسو به هم له موږ سره په دې پروګرام کې د همکاري په توګه له موږ سره شرکت کوي او پروګرام به څخه به معلومات هم اخلي او تاسو فیډبیک به هم موږ د پروګرام برخه جوړو. یقینا کله چې چاینیز پریزیډنټ شي جن پینګ په 2015 کې د پاکستان په لور باندې یو تاریخي سفر درلود. په دې ویزټ کې د پاکستان او د چاینا ترمنځ د دوی لوی پروجیکټ او د دې دهلیز چې د هغه اناګوریشن اوسو د چاینیز پریزیډنټ شي جن پینګ له طرفه او هغه وخت هم د سی پیک د دغه پروجیکټونو موخه او مقاصد هغه تر یو څو محدودو هغه پورې محدود او خو بیا هم د میلیونونو ډالرو یو میگا فلیگشپ پروجیکټ یو داسې پروجیکټ چې هغه د چاینا د شینکیانګ چې کوم ریجن دی دغه د کاشغر شهر څخه تر ګوادر پورې یو کنیکشن دی یو لینک دی د لینک چې دی هغه د ریلوی ټریکس او د لارې دی د انفراستراکچر او د نوو جدي او عصري روډونو او د سره د سیز د سپیشل اکانومیک زونز قیام چې هغه به وخت در وخت په مختلفو ځایونو کې جوړول کېږي او په داسې اقتصادي زونز کې به د نوې پانګونې لپاره د نوې انویسټمنټ لپاره د فورن انویسټرز به کاغه د ملک د نن پانګونې د لپاره چې کومه کمپنی یا خلک تیار وي نو په سپیشل اکانومیک زونز کې د نن به د دوی لپاره اسانه قوانین وي او د دې لپاره به ځکه په اسانه شرایطو باندې دوی ته ورکول کیږي. نو همدارنګه پاکستان په خپل انډیجینیس پروډکشنز په پیدا کولو کې به یو خود کفالت په توګه پاکستان ته وکتل شي چې پاکستان خپل صادرات پاکستان خپل ایکسپورټ والیوم چې هغه زیات کړي او د امپورټس په پیداوارو باندې د پاکستان انحصار چې دی هغه را کم کړی شي. سی پیک یو داسې اقتصادي دهلیز چې لکه په شروع کې چې ماول چې یو د یو گیم چینجر په توګه ورته کتل کېږي یو داسې اکانومیک ډراګن چې هغه د دې خطې د تمامو شریک هیوادونو لپاره یو ګټور لار ثابتېدلی شي. یعنی په یو خواته کوم وګورو پاکستان کولای شي چې د سی پیک د لارې د انټرنیشنل نو مارکیټ پورې رسایي پیدا کړي او همدارنګه د چاینا لپاره چې هغه غواړي چې د انرژي د لپاره یو پر امن لار یا د انرژي داسې کاریډورز پرانیزي چې هغه د لپاره ډیر زیات پیسفولي او همدارنګه د پرشین ګلف پورې تر سنټرل ایشیا پورې چاینا خپل صادرات خپل ایکسپورټ رسول غواړي او خپل د چې کوم د توانایي تند د غام له دغه لاري څخه د ماتولو کوشش کوي. نو سی پیک یو داسې ځانګړی پروجیکټ چې هغه د پخپل د چاینا د غلوی ویژن حصہ ده چې د بی آر آی په نامه باندې د بیلټ اند روډ انیشیټیو نو دا هغه وخت کامیاب کېدلی شي چې په دې کې د شفافیت یا د یو ملي یووالي لیدلوري په دې باندې شاملې او سی پیک د پاکستان لپاره د خطې د نورو ټولو هیوادونو لپاره د ګټې لار وګرځي او د نوې اقتصادي پرمختګ لار جوړ شي.